د پښتو متل دی چې زی زی ابازو لبرازي. ابازو د چارسدې تحصیل تنګي یو داسې سیمه ده کوم چې د خپلې قدرتي ښکلا د مالټو او امونو باغونو لپاره مشهوره ده. د ګرمۍ په موسم کې سیلګري دلته دریای سوات، نهر سوات او د امونو باغونو ته راتګ کوي، نو په یخنۍ کې د ابازو د مالټې باغونه د سیلګرو نه ډک وي. د ابازو د مالټې او د دې قسمونو په اړه یو باغبان صدارنګ ویلي دي. دا د ابازو مالټې دي او د دنیا مخلوق راځي بس ښه یک نمبر مانټه بلډ مانټه دا څلور پنځه قسمونه دي خو لکه هر سړی یې نه پیژني. اصل مانټه ده دا بلډ او دا بازو مانټه ده خلک راځي او بس دا ښه په شوق سره خوري. درجن په 350 روپۍ ورکوو، دویم نمبر ورپسې درجن په 300 ورکوو، دریم نمبر ورپسې بیا درجن په 250 ورکوو او مختلف ریټونه دي. بس د ابازو مالټه یو ځانګړی ذایقه او خوند لري، د دې وجې خلک د ډیر لرې لرې نه د ابازو مخه کوي. دا د بازو مالټې دي، موږ د راغلي دي هرچند مندړي نه، ماشاءالله سپیشل مالټې دي، مزیدار او ریټ هم مناسب ریټ دی او کار یې ښه ټیک دی، هم مزیدار. او مالټه په دې سیزن کې چې دی نو هغه ډېره زیاته کېږي او زیاتره د بازو چې کومه مالټه نو هغه په دې باغونو کې هغه خرڅېږي او خلک راځي او هغه دغه مالټې خوري. نو موږ هم راغلي یو، ډېرې خوږې مالټې دي او ډېرې مزیدارې مالټې دي. د مردان رستم تحصیل پرنګ د چارسدې تنګي تحصیل ابازو سیمه هم د خپلې مالټې لپاره ځانګړي نوم لري، ولې باغبانان وایي د خیبر پښتونخوا نورو سیمو پرنګ دلته هم د سهولتونو کمی دی. سړکونه خراب دي او ابازو کې د مالټو او امونو سټور کولو لپاره کولډ سټوریج هم نشته. پکار دا چې صوبایي حکومت دې سیمه کې سهولتونه ورکړي نو دا علاقه هم د ترقۍ په ځغل کې شامل دی شي. سنو پښتونخوا لپاره د ابازو تحصیل تنګي نه ارشد علي خان.